خپل کور کې په دې موجوده خلکو به تقسیمیږي چې کوم ستا ته قرآن وی لاندې ورته ګوره فإن لله خمسه پس یقینا د الله دپاره پنځمه د دې ده د الله دپاره پنځمه ده نو څلور د چا شوې د غانمینو شوې وللرسول او دغه پنځمه حصه دا په حقیقت کې د رسول الله ده نو دی یو برخه به رسول الله علی ولذوي القربا او د خپلوانو د پیغمبر اسلام دپاره چې هغه بنو هاشم دي او بنو مطلب دي او والیتاما ځکه چې دا خبرو شوه نو عثمان ابن عفان رضی الله عنه نام د پیغمبر خوا د ترونو په زامنو کې دی او یو بل ملګری هم دی دا دواړه رالل چې موږ او دا بنو مطلب تا ته په مرتبه کې او په رشته کې یو شان یو څنګه تا د بدر په غزا کې هغې له حصه ورکړله موږ له نه راکړې نبي علیه السلام ورته ویل چې بنو هاشم او بنو دغه چې کوم دی دغه د بنو طالب دا په جاهلیت او اسلام کې دقه سي موږ چې شعب ابي طالب ته بنو هاشم قریشو موږ نه پرېښودلو او شعب ابي طالب ته یې واړولو نو موږ سره بنو مطلب تلي موږ سره تاسو نه وي تلي ستاسو عثمان ابن عفان ته ویلي چې ستا او ستا دی بل سړي دا ټیک د تربوران زما یو شان یی تاسو خو تاسو موږ سره په جاهلیت کې نه وی ولاړ دې وجې نه تاسو ته دا شی نه میلاوي دا د پیغمبر خدا په اقرباو کې بنو هاشم او بنو مطلب ته میلاو شو اول یتامه دارنګي چې په دغه جهاد کې کم کسان شهیدان شوي دي هغې یتیمانو ته ورکو د پیغمبر خدا په کورنۍ کې یتیمان دي والمساکین او فقیرانو ته او ابن سبیل او دارنګي زامنو د لارې ته زامن د لارې عام دي بیا مجاهدین نه پاتې شوی دی حاجیانو نه پاتې شوی دی طالب العلم دی د علم په لار کې روان دی ان کنتم آمنتم بالله که ایمان راوړئ تاسو په الله باندې وما انزلنا على عبدنا او په کتاب چې نازل کړی موږ په خپل بنده باندې یوم الفرقان په ورځ د جداوالي باندې دا ورځ د بدر ته نه مراد دا یوم الفرقان چې ذکر د حق او د باطل یو لکیرې راښکله په منځ کې یوم التقى الجمعان په ورځ باندې چې ملاوېدل دواړه جماعتونه یو جماعت د حضرت محمد مصطفی په قیادت کې او یو فوج هغه د ابو جهل ملعون په قیادت کې دا دواړه جنګېدل والله على كل شيء قدير الله په هر څه طاقت خاوند دی اذا انتم بالعدوه الدنيا تاسو ته مو ویلي چې را روان دی د جنگ بدر هغه محاذ د محاذ هغه نقشه تاسو ته ښیي چې د جنګ نقشه داسې وه چې مشرکان د مکې نه رالل نو چې د بدر د خوړګۍ پورې غاړه کم حصه وه پخه په هغې باندې لنډ هلته دیره شو هلته اوبه ووې او د دې طرفه د مدینې نه نبي علیه السلام او ملګري ورله نو دوی ته دا کومه حصه چې مدینې ته سلمه وه دوی ته دا پاتې شو نو دا شګلنه وه اوبه نه وې قسمه قسمو سوسې شیطان اچولې مخکې تیر شو نو اوس هغه نقشه دلته تا دا زیبا ماله وختي والا ورکړې وه چې د جنګ نقشه درته ښیي اذ انتم بالعدوة الدنیا اے مومنانو هغه وخت چې وایي تاسو په هغه جی نږدې باندې مدینې ته عدوه ویلی کېږي هغه جی ته او کمر ته او غاړې ته د کندې او دنیا دلته په معنا د قریبه وه چې مدینې ته قریبه ده مدینې ته سلمه ده وهم بالعدوة القصوى او یا مشرکانو په هغه جی لرې باندې چې هغه مکې طرف ته وه او ورکبو اسفل منکم او قافله ابو سفیان لاندې ولدي نار سین په غاړه باندې اسین غاړه باندې لاړله ته معتاد لارې پرېښوده ولو تواعدتم که تاسو یو بل سره واده کړی وی د مؤمنانو او مشرکانو چې یو بل سره پلاني مقام جنګېږو نو لاختلفتم فی الميعاد خامخا تاسو به اختلاف کړی وی په واده کې یا به تاسو نه وی راګري یا به مشرکان نه وی راګري نو الله رب العزت داسې چلو کو چې تاسو په ځان باندې پوه هم نه کړی یو بل سره مخامخ کړی په یو بل ور واچولی د دې لپاره چې حق ظاهر شي او باطل ختم شي ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا لیکن کوي الله هغه کار چې د الله په علم کې کړی شوی دې لپاره
لیهلک من هلک عن بینتنا دې لپاره که څوک هلاکیږي او کافر کیږي نو چې هلاک شي دلایلو د وضاحت نه رستو دې د دانسته بیا نه مني نو ځان له خبره ده ویحیا من حی عن بینتنا څوک چې ژوندی کیږي او مسلمان کیږي چې ژوندی کیږي هم د دلایلو په بنا باندې چې د اسلام حقانیت ورته ښکاره شوی وان الله لسمیع علیم یقینا الله اوریدونکی د هر څه پورې په نیتونو د هر چا باندې یذریکموهم الله فی منامک قلیلا دا اوس یو طرف ته 1000 فوج او بل طرف ته 313 کسان دي نو که چېرې دا دي مسلمانانو دا 1000 کسان لیدلی وی نو د مسلمانانو خپې خو به ډېرې زیاتې بیا دا کېدلې او ډېره یره به بیا راتلله نو الله فرمایي یذریکموهم الله هغه وخت چې وښودل پیغمبره تا ته هم دا مشرکان الله فی منامک ستا په خوب کې قلیلا لږ نبی علیه الصلاة والسلام ملګري راوغوښتل چې ما ته الله تعالی ځکه چې هغې خو پوځ ښکاره کو نه که نه پوځ خو بهر چا خپل پټ ساته نو هغې هلته پوځ پټ کړی و دې لپاره چې مؤمنان نور کومکونه ورپسې رانه شي او جوابونه چېرته ونه لیږي نو وښودل الله تعالی د کفار پیغمبر ته په خوب کې لږ نو پیغمبر خو ورته ویلي چې اکلت جزور د یو اوښ دونه دي لکه یو اوښ چې ولالال کې به سبا وخوري دونه دي ولو اراکهم کثیرا او ای پیغمبره که ښودلی وی الله تا ته دا کفار ډېره او تا ملګرو ته بیان کړی وی نو له پشلتم دا ستا ملګري دوی به بزدلي اختیار کړی وی ولتنازعتم فی الامر او جګړه به یې اچولې وه تا سره په کار د جنګ کې چې دې باندې به موږ څنګه ورشو 1000 به څنګه په تش لاس باندې 313 کسان په 1000 کسانو ورځي ولكن الله سلم لیکن الله بچ کو تاسو لرا انه علیم بذات صدور یقینا الله واقف ته پر ازونو سینو باندې ویذریکموهما هغه بخو چې وی خودل تاسو ته دا کفار اذ التقیتما کله چې ملاو شو یو بل څه په میدان کارزار کې فی اعینکم قلیلا پسترګو ستاسو کې لګو کله چې عین جنگ شروع شو نو الله تعالی دا کفار د مؤمنانو په سترګو کې دونه کم ښکاره کړه چې یو صحابي بل ته وایي یو 100 کسه به را کفاري دا سپونې چې ساس کړي یو 100 به وي او بل ورته یاره یو 100 به وي نو دوی خو 313 وکړه او ویقللکم اوس یو بله خبره کوو که کفارو ته تاسو ډېر ښکاره شوي نو کفار به په شا تښتېدلي ویقللکم او لږ ښکاره کړه الله تاسو لره فی اعینهم په سترګو د کفارو کې تاسو هغې ته لږ کړئ هغې تاسو ته لږ کړه تاسو په هغې ورودت کارلی هغې په تاسو باندې راودت کارل لیقضي الله ولې څه لپاره لیقضي الله امرا دې لپاره چې فیصله کړي الله یو کار کان مفعولا چې دی کړی شوی په علم د الله کې ویل الله ترجع الامور خالص الله ته واپس د ټولو کارونو ده یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا ای ایمان والو کله چې ملاو شئ تاسو د یو جماعت د کفارو سره په میدان کارزار کې فاثبتوا ټینګ شئ په ځای ودرېږئ تښتئ به نه او واذکروا الله کثیرا یادوئ الله لره ډېر ډېر ګوره مجاهد ته وایي د عین جهاد په وخت کې به م الله نه یېرې د الله ورد د الله ذکر دا به د خولې نه لرې کوئ لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ واطیعوا الله ورسوله تابعداري کوئ د الله او رسول لا تنازعوا ګوره جګړې مه سازوئ په خپل منځ کې فتفشلوا تاسو به بزدله شئ وتذهب ریحکم او باد به م اوځي باد ریح باد ته ویلې کېږي دلته ته مراد قوت دی وتذهب ریحکم ستاسو قوت به ختم شي واصبروا صبر کوئ دا نن چې موږ په دې خبرو نه پوهېږو او موږ پیر قواریتونه ساز کړي دي او ډلې م سازي کړي دي او چن چن خبرې مې راګېستې دي او په هغې ځان د بل نه بیل کړی دی او ځان د بیل پوزیشن هم ساز کړی دی بیلې نښې هم موږ سازي کړي دي او دا د مسلمان هم دړې دړې کړی دی د هغې دا نتیجه ده نن چې قرآن خو موږ ته وایي ولا تنازعو جګړې په خپل منځ کې مه پیدا کوئ مؤمن د مؤمن سره ولې جګړې پیدا کوئ
تر پتو یو بهیر دی شروع کړی دی او دنیا د پتو په ضد کې راګیره کړې ده. یو سړی په هندوستان کې د دین کار کوي، دلته په پاکستان کې د خلکو په خېټه کې دل دي چې هندو ته تکلیف دی. دلته ته ولې خفه کېږي هلته چې یو سړی په هندوستان کې د دین کار کوي؟ حیران بشي. فتبشلوا بزدله بشي د اختلاف په نتیجه کې، او وتذهب ريحكم قوت په ختم شي. زمون قوت نور څه ختم شو. MMA 2 ځله منګه سازه کړله او په دې نیت هم سازه کړه چې علما به ټول په یو پلیټ فارم راجمع شي او په دې ملک کې به موږ د شریعت نظام راولو. زمونږ د بدقسمتۍ نه پرویز غیر مشرف په وخت کې موږ باندې مسلط و. که نه نو کم از کم دې خپله صوبه کې خو موږ شریعت راوستی دی. موږ داسې بدقسمتۍ سره مخامخ شو او دا ځل MMA سازه شوه نو بیا په دوکه او په غدارۍ باندې سازه شوه. په هغې کې ملګرو د یو بل سره غداري وکړه او ملګرو دوکې وکړې نو بس الله تعالی پیل کړ. وتذهب ريحكم، ستاسو قوت به ختم شي. زمونږ قوت اوس ختم شوی دی. نن چې په کراچۍ کې ښځې راپاسي او دا وایي چې میری جسم میری مرضي او د سترګو یې حیا ختمه شوې، چا نه یېرېږي اړونه، ځکه چې دا حکومت د هغې په پشت باندې ولاړ دی. دا باقاعده چاره ایستلي دي، چا ورته سینه ټپولې ده چې زه ذمهوار یم، ستا د حفاظت کوه چې څه کوې. دا ملک دی د اسلام په نوم باندې چې بسار شوي ملک کې به دا لوبې کېږي. میری جسم میری مرضي، د دې نه پلار شته او نه ورور شته او نه قوم شته او نه خدای بر چېرته شاخیله میخیله به وایي چې دا کار کوي. شاخیلان ځکه وایي چې دا یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا صبر کوئ ان الله مع الصابرین ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. بکیږئ په شان دغه کفارو د ابو جهل او د ابو جهل پوځ چې کله د مکې نه را روان شو هغه ذکر کوي. کالذین خرجوا من دیارهم، کله چې راووتل خپل کورونه د مکې نه بطرا په ډېر تکبر کې را روان. ابو سفیان ورته وویلې فوج واپس کا زه خلاص شو. ویل نه مونږ وځو د بدر په میدان باندې به ډمې ګډو او اوښې به په خلکو باندې خورو او شرابونه به څکو او ډمې به راته ګډېږي او لوبې به زموږ په سرونو باندې وایي چې بیا زموږ قافلو ته څوک په کږو سترګو نه ګوري. ابو جهل وایي نو ورته ګوره قرآن د هغې بیان کوي. مکې گئ په شان د هغې کافرو چې راوتي وو د خپلو کورونو نه بطرن په تکبر کې ورئاء الناس او ځان ښودلو دپاره ځان ښودلو خلکو ته ویصدون عن سبیل الله او بندولې کول د دې سره پار راوتي وو چې محمد مصطفی خلق الله سره شاملوي، الله سره ملاوي چې ملاو شي. والله بما يعملون محيط، الله په هغې باندې چې تا دوی څه کوي ګیره اچوونکی دی. وَيُزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمَا، کله چې ښایسته کړه دوی ته شیطان ناکار عملونه د دوی. وقاله ورته ویلې دا په بدر کې سراقه زوی د مالک په شکل باندې ابلیس راغی او سراقه زوی د مالک سره لاس ورکو او ورته ویل چې لا غالب لكم اليوم من الناس، په دې بدر کې نن هیڅوک په تاسو غالب کیدی نشي. وانی جار لکم، دا یو ولاکې شیخ دی ابلیس د هغه په نومونه راغلی دی. زه تاسو له پناه درکوونکی، زما فوج را روان دی، زما ملګري او قوم را روان دی. اوس دواړه را روان دي، دا سراقه را روان دی، ابلیس دا نه سراقه ساز کړی دی او یو مشرک له لاس ور کړی دی. چې کله د میدان ته را مخامخ شو که نه صفونو ته، اسلامي صفونو په یو طرف کې جبریل ولاړ دی او 500 فرشتي دي، بل کې میکائیل دی 500 فرشتي دي. نو چې کله ابلیس داسې وکاته که نه
لاس یې راټکو او ورته یې وویل زه الله نه ویرېږم او ویې دانګل هغه ویل ښه سراقه ستا دې ځای پورې منګه روپۍ ادا کولو میدان ته منګه دې راوستو په شاړې ټپولو اوس رانه تښتې هغه ویل زه هغه ینم چې تاسو یې نه ینئ بیا به وروسته ووایه چې کله دا مسلمانان شو خلک بیا یې ویل هلکه هغه سراقه ده او بلا وه ابلیس و وی په دې ورځ باندې بدر په ورځ باندې چې کله دا 80 تنه قریش ووجلی شو که نه دا ټول د ابلیس سکه بچي مړ شو سکه بچي او سکه بچي قید شو او سکه بچي نور وتښتېدل نو دونه دی ولاړ سمندر ته او حدیث کې راځي چې د په عمر کې دومره چرته دی سپک شوی نری شوی او ذلیل شوی نه دی کوم چې د بدر په ورځ باندې دی ذلیل او خوار شو فلما ترى الفئتان کله چې ولیدل د دواړو پوجونو اسلامي پوج او مشرکانه پوج یو بل ولیدل داسې نکس علی عقبیه واپس شه ابلیس په خپلو پوندو باندې لاس یې راټکو وقال وی ویل انی بریء منکم هغه مشرک ته وایي زه تاسو نه اعلان د بیزارۍ کوم انی ارا ما لا ترونه زه هغه فرشتي ګروپونه وینم چې تاسو یې نه وینئ انی اخاف الله زه یریږم د الله نه او ویې دانګل لاړ بس چې هسې نه چې الله تعالی غصه کې راشي او ختم مې نه کړي والله شدید العقاب الله سخت عذاب ورکوونکی دی یعنی ابلیس کومه موقع پرېښې ده چې د رسول الله او صحابو په مقابله کې چرم کافر راغلي ابلیس پکې شامل شوی دی خپله دغه پکې ادا کړې ده وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم اوس چې کله 313 کسان لاړه او د ابو سفیان قافله د منځه ووته او 1000 فوج مخې له راغی او جنگ شروع کیږي دلته منافقان خبر شو اوس منافقان وایي د 313 کسانې تش لاس باندې 1000 فوج سره جنګوي دا خلق دین دوکه کړي دي دا به یوم ژوندی رانشي ټول خدای ژوندي راوست وإذ يقول المنافقون هغه وخم یاد کوي چې ویل منافقانو والذین فی قلوبهم مرض نو کسان چې پړوندای کې ضعف او کمزوري وا غر هؤلاء دوکه کړي دي د مؤمنانو لرا دین د دوی 313 کسان راځي د 1000 فوج مقابله کوي الله فرمایي ومن يتوکل علی الله چا چې ځان اوس پار په الله باندې توکل څه ته وایي توکل دی ته وایي چې استعمال د اسبابو اعتماد په الله باندې دا توکل دی یعنی مطلب دا دی چې دا کرونا راغلی ده او د دې لپاره د حفاظت دا کم خبرې دي د دې خلاف مه کوئ کوشش وکړئ چې عمل پې وکړئ نور خو بچاو به الله کوي خو مؤمن به د خپل بچاو کوشش کوي نور به اعتماد په الله وي توکل دې ته نه وایي زینونی مصری یو صوفي تیر شوی دی هغه توکل ترجمه کوي خلع الاسباب اسباب مات کا ورک کوي لري کا بس نه 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 اهل سنت والجماعت ټول متکلمین چې توکل دی ته وایي استعمال د اسبابو اعتماد په الله ګولۍ خورا ته به الله لرکوي ډوډۍ خورا مړی بری الله اوبس کا مړی بری الله نو اوبه مړه وړول کولی شي نو ډوډۍ مړول کولی شي نو ګولۍ روغول کولی شي فإن الله عزيز حكيم يقينا الله زور حكمت والا دی ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة دا اوس چې په بدر کې مشرکان په کومه طریقه مري قرآن دا غي لیکه راکاږي مونږ ته ښایي درته وایي چې دا حدیث کې راځي د فرشتو سره د اور چابکونو او داسې به پې وهل ټکول به پې چې د دوی د دې زخمونو نه چې دا مؤمنانو پکې کومې پرهیز حاضر کړی وي او پراټه کړي د هغې نه به د اور بڅري وي راوتل داسې قرآن وایي ولو ترى که ویني ته مخاطبه
اذ يتوفى الذين كفروا کلا چې وفات کوي کافران لرا الملائکه فرشتي یضربون وجوههم وحیدا مخونه ولا وادبارهم او دا شاگانی به ولا وهلی او ورته ویل چې ذوقوا عذاب الحریق وسکه عذاب سزونکې ذالک بما قدمت ایدیکم دا افسو داږي چې وړاندې کړي تاسو لاسونو وان الله ليس بظلام للعبید نه دی الله زیاته کوونکې په خپل بندګانو باندې الله چرته زیاته نه کوي خو خلق په خپل ځان په خپل زیاته کوي ظلام صيغه مبالغه ده حدیث کې راځي الله وی حدیث قدسی دی چې ما په ځان باندې ظلم حرام کړی دی تاسو هم ظلم په یو بل باندې ظلم نه کوئ ما ځان باندې ظلم حرام کړی دی نو الله تعالی په ځان باندې ظلم حرام کړی دی نو نفس ظلم هم الله نه کوي نو په طریقه د مبالغې سره خود نه کوي خود الله شان دا دی چې د الله یو صفت سلبی ته ذکر کوي نو هم په طریقه د مبالغې به ذکر کوي نو ځکه ظلام نه پرې دا معنی نه چې نه الله لږ ظلم کوي او ډېر نه کوي نه لږ ظلم کوي او نه ډېر ظلم کوي کدأب آل فرعون عادت دی موجوده و کفارو پشان د عادت فرعونیانو دی څنګه چې فرعونیانو عادتو خلاف حق د پیغمبر خلاف د حق او صداقت خلاف او د ظلم علمبرداری دقسی موجوده کافر دی والذین من قبلهم او کسان چې مخکې ور دوی نه د دې فرعونیانو نه کفروا بآیات الله انکار کړو په آیاتونو د الله فاخذهم الله بذنوبهم وسني ول الله دې په سبب د ګناهونو دوی ان الله قوي شدید العقاب یقینا الله ډېر مضبوط ته او سخت عذاب ورکوونکی ذالک خبرم دا سرا بان الله لم يكن مغيرا دا ترجمه لګ ځکې اباد سیاسی لران دا په خپل تقریرونو کې دا آیات وای او مطلب غلط بیانې تاسو دین صحیح مطلب بیان تاسو دې باندې ځان پوهه کوي دا خلک بیا پوهه کوي یا قرآن چا نزده کنو بیا وایه چا نزده که استاد ځان له وګوره او دا غنه نزده کنو بیا په تقریر کې خلکو ته وایه ذالک خبر عمده کسدا چې بان الله لم یکو مغیرا نعمتا ندی الله چې بدل کی یو نعمت لرا انعمها چې کړی دی نعمت لرا لا قوم په یو قوم باندې ګورئ الله چې په یو قوم باندې کم نعمت وکي کم یو نعمت یو قوم ته ورکی نو دا نعمت الله رب العزت د دغه قوم نه اخلي حتی یغیروا ما بانفسهم حتی چې دوی بدل کی ما هغه حالت د صلوح او د نیکی چې دوی په ځانونو باندې چې سو پورې دا خلق نیکانی او الله ولا نعمتونه ورکړي دا نعمت الله نه خو چې کله دا خلق هغه حالت د صلوح او د نیکی بدل کی او د دشمنی او د بيدینی حالت خپل کی نو الله ته خپل نعمت واخلي دا معنا ده حتی یغیروا حتی چې دوی دا دی وی چې تاسو په خپل تقدیر په خپل وی بدلوي دا سیاسي لړران وی دا بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى چې تاسو ته په خپل بدل کې ساري کوپړی ته ګوره بدلولې ته ګوره حتی چې ته دا بدلولې شي چې د نیکی په ځای باندې بدای طرف ته روان شوی ځکه خو در باندې اسمان راښکته شوی دی او زموږ خدا ذکر باندې زموږ تنګ شوی دی نن وان الله سميع عليم یقینا الله اوریدونکې او پوهه دی په هر چا باندې کدأب آل فرعون مثال دأب عادت ته وایي سنت ته وایي طریقې ته وایي کدأب آل فرعون مثال د موجوده کفارو پشان د فرعونیانو دی والذین من قبلهم او دا کسانو چې دینه مخکې تیر شوي د فرعونیانو نه کذبوا بآیات ربهم اغیبا انکار کو په آیاتونو د خپل رب فاهلکناهم پس هلاک کړ موږ دوی لرا بذنوبهم په سبب د ګناهونو دوی باندې واغرقنا آل فرعون او غرق موږ فرعونیانو لرا وکل کانوا ظالمین او دا ټول ظلم کوونکي په ځان باندې ان شر الدواب عند الله یقینا ډیر ناکار د زند سرونه پنځ د الله باندې
پنځ د الله باندې کسان دي چې کفر کړی دی فهم لا یؤمنون پس دوی ایمان نه راوړي الذین عاهدت منهم ثم لم ينقضوكم عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون هغه کسان عاهدت منهم چې تا ورسره وعده کړې ده او وعده دې ولا دسخط کړې ده ثم ينقضون عهدهم في كل مرة بیا ماتي خپل وعده په هر ځلې چې وعده در سکای نو ماتي چې وعده در سکای نو ماتي وهم لا يتقون دي ځان نه بچ کوي د ماتولو د وعدې نه دلته تقوا معنا ځان ساتل دي ځان نه ساتي د ماتولو د وعدې نه نو الله وی فإما تسقطنهم في الحرب پس که عمومي دوی لرا په جنگ کې کدا قوم دې چرته په میدان جنگ کې پلاس کې راغی کنه پیغمبره نو په شرد بهم من خلفهم او تروا او يروا په دی باندې هغه چې شاته دي نه دا ش عبرتناک عذاب ولور کا چې دوی نه کم شاته نور کفار دي هغه ځان له کورونو کې ویریږي لعلهم يذكرون دې لپاره چې دې په نصيحت قبول کړي وإما تخافن من قوم خيانتنا کچره ته یریږي د یو قوم نه خیانتن خیانت کولو چې تا یو قوم سره روزنامه کړی ده او د هغې باره کې ستا خیال کې راله چې دوی را سره خیانت کوي او دا واده ماتوي نو ته ورته په ډاګه ووایې چې زما د سره ماته شو د پلاني وخت نه زما ستاسو وعده ماته شو یو ځل حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د روم سره غزا ده رومیانو سره نو بلوزنامه دستخط شوی و چې د پلاني وخته پورې به ډزبندي نو ډزبندۍ ته چې داسې یو هفته پاتې شوله د خپل پوځونه محاذ طرف ته حرکت ورکړ نو غالبا عبدالله ذو العبات یا بل یو صحابي دی وخت تېر دی اوس دې وخت مې دا په ذهن کې نشته خو یو صحابي ورته دا خبره وکړه چې صاحب دا کارونه مه کوئ قرآن خدا سي نه وایي قرآن خدا سي وایي چې واما تخافن من قوم خیانتا که تاسو د یو قوم نه یریږئ د خیانت کولو نو فنبذ الیهم علی سوا فنبذ اور وغورځوئ هغې ته د هغې هغه معاهده علی سواء په برابرۍ باندې چې ستاسو او د هغې علم برابر دی چې د پلاني ټیم نه زموږ او د دې صلح او ډزه ماته ده او دا خو خیانت دی چې ته هغې ته پوځونه ورنږدې کړې هغې په دې تمه دي چې دی به زموږ سره د لفظنامه دوباره دستخط کوي دا به اوږدوي او ته ورته پوځونه ورنږدې کړې پوځونه یې واپس کړل ان الله لا يحب الخائنين یقینا الله دوست نه ګڼي خیانتګرو لره ولا يحسبن الذين كفروا ګمان دې نه کوي کسان چې کافران دي سبقو چې خلاص وشي موږ نه دا کومه چې اویا تنه مړه شو یا پاتې شو او دا باقي وتښتېدل مکې ته نو الله وی دوی دا خیال نه کوي چې دوی به زمونږ نه چرته وتښتي دا زما په قبضه کې دي اوس هم انهم لا يعجزون یقینا دوی نشي کمزورې کولی الله لرا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه تیارې وکړئ د دې کفارو دپاره ما استطعتم څومره چې تاسو نه کېږي من قوت د قوتنا قوت مادي او قوت روحي قوت روحي مخفل کوي عبادتونو او بندګۍ او صداقتونو هم کار اخلي او قوت بدني ورزشونه مو کوي او قوت مالی مال او دولت هم ډیر کوي او قوت افرادي خپل افراد هم ډیر کوي د کفارو په دای کې قوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جمعې په خطبه کې او فرمایل چې دا قرآن وایي چې مستطعتم من قوه الا القوه الرمي الا القوه الرمي الا القوه الرمي درې ځله یو صاحب پیغمبر اسلام په منبر باندې ویلي خبردار قوه چې دا هغه تیر اندازۍ ته وایي تیر اندازۍ ته وایي دیو جن غشي شتل چل زده کول نخي شتل چلونه یادول دا د مؤمن قوم ته د قرآن وینا ده او د الله د پیغمبر او ومن رباط الخیل او هغه چې ستاسو طاقت کېږي د تړلو د اسونو نه رباط الخیل معنا دا ده تړل د اسونو په محاذ باندې کافرانو ته
تړل د ټینکونو او دا د اوږدو توپو چې د یو بر اعظم نه بلکې اشتل کوي دا به کافرانو ته مخامخ کوي یو بل دراسي ترهبون به عدو الله وعدوکم چې تاسو یروي په دې باندې دشمنان د الله او دشمنان خپل په دې باندې به ته څه کې د آس سره پاره تړلی دی په محاذ دا تیراندازي د سره پاره زده کوي دا وسلې د سره پاره سازوي دا د دې لپاره سازي چې خپل دشمن او د الله دشمن پې ویروي کفار ویروي په دې باندې موږ دا خبره کوو چې قلم ورکوي وړوله قلم خامخا به ورکوو وړوله قلم باندې خو موږ ټول مین یو پروا مه کوه خو ټوپک هم نه اخلو د وړوکي نه تور هم ترې نه اخلو غش او لیندې هم ترې نه اخلو دا به هم کوي دواړه به کوي ولې د علم په میدان کې به زه قلم سره مقابله د کافر سره کوم خو په میدان جنگ کې به په توره باندې د کافر سره زه مقابله کوم هلته خو بیا په قلم نه کېږي که هلته هم په قلم به کوې ته دې وجې نه به قلم هم نه پرېږدی او توره به هم نه پرېږدی دا سبق چې موږ ته څوک وایي هغې موږ نور هم غلامان ساتل غواړي نور هم موږ ختمول غواړي هغې زموږ حیثیت بلکل ختموي په دې دنیا کې دا کار موږ ته ځکه ښیي د مؤمن قوم ژوند او د اسلام ژوند دا د جهاد سره تړلی دی چې جهاد ژوندی مسلمان قوم به ژوندی جهاد ژوندی اسلام به ژوندی او چې دا نه وي نو بیا به هندو پسې هندو موږ به پخوا ښه مړه پلانې سي هندو دی لږ زموږ مشرانو به مخکې ویلې مړه پرېږده پلانې سي هندو دی نن هغه هندو څونه مست شوی دی ځکه چې په مقابله کې مسلمان منافق شوی دی مسلمان منافق دی ځکه خو هندو نه یېرېږي اوس وآخرین من دونهم او نور کسان دي د دې کفارو نه علاوه دي لا تعلمونهم تاسو یې نه پېژنئ الله یعلمهم الله یې پېژني آینده به راځي د قیامته پورې او ستاسو مقابلې به کوي او بیا الله فرمایي وما تنفقوا من شيء في سبيل الله هغه چې تاسو خرج کوئ ته څه څیز نه په لار د الله کې په جهاد کې لګوئ اسلام د ترقۍ دپاره یې لګوئ مدرسو کې لګوئ طالب العلمانو له ورکوئ او دارنګې فقراو مسکینانو له ورکوئ کونډ یتیمانو له ورکوئ یوفى الیکم پورا به درکړي تاسو ته الله عوض او بدلا وانتم لا تظلمون او تاسو باندې بس زیاتې نشي کېدلی دې زبانې دا محمد علي صابوني رحمت الله علیه اوس وفات شوی دی دراساتو اسلامیو د مکې معظمې کې استاد او دا اخواني دی دا په دې دغه باندې دونه ښایسته لیکل کړي دي په دې ځای باندې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه وایي چې موږ نه به وایي چې موږ د کافر نه وسله اخلو جاز د کافر نه اخلو ټرینک د کافر نه اخلو توپ د کافر نه اخلو ټوپک او کالتوس د کافر نه اخلو نو په دې باندې به زموږ نه کافر څه ووایي بیا وایي چې دا دی مسلمانانو لا چې الله څونه مال ورکړی دی څومره دی کې دا صلاحیت خاوندان الله پیدا کړي دي ناشنا ناشنا دغه دا ساینسدانان الله تعالی دی له ورکړي دي چې دا او دا د مولانا مودودي رحمت الله علیه هم ډېر پخوا دا خبره کړې وه چې د عربو دولت او د دې نورو اسلامي ملکونو ماهران دا یو ځای شوی وی نو څنګه وسلې به تیارې کړې وي د کفارو خلاف او څنګه به د خپل دفاعي پوزیشن بیا څونه مضبوط کړی وی دا پخوا به د افغانستان په جهاد کې هغه طرف ته دی دغه دا مخابره به چېرته دغه سره میلاو شوله د خلقیانو ملکیانو سره هغې به ورته د مجاهدینو ته به یې ویلي ستا د خر کاته دسې دسې کم ته د خر په خر باندې په ما پسې که وسلې راوړې ته په دې باندې ما سره جنګېږي بیا به ورته ویل د خر په ساټه باندې ویل ته ما سره جنګېږي په دې پوهېږئ
هغه الله رب العزت مجاهدین رسې دغه ورکړي چې په لرونو په ټرین کې به روسیې ناستو مجاهد به سر ته وغوته د لور به ورته پرې په لور به یې ترې سر پرې کو پوهېږئ پرې باندې دا اوس خبرې نه وي دا خو سره ورو هندو په مونږ باندې دغه کېږي وإن جنحوا للسلم ها که دا کافران صلحې ته مایله کېږي او توره ډال غورځئ نو فجنح لها تم ورته مایله شه پیغمبره وتوکل علی الله که ته بیا دوکه به راسه وکړي نو په توکل علی الله په الله باندې ځان وسپاره انه هو السمیع العلیم دا الله اورېدونکی د هر څه پوه دی په نیتونو هر څه وإن یریدو ان یخدعوک که اراده کوي دا کفار چې تا سره دوکه وکړي پیغمبره دا جوړه د دوکې دپاره کوي فإن حسبک الله یقینا کافي دی ستا دپاره الله هو الذي ایدک الله هغه ذات دی چې کلک کړی دی تا لره بنصره په خپل امداد خاص وبالمؤمنین او کلک کړی دی تا لره په مؤمنانو مهاجر او انصار ستا شاته ولاړ دي وألف بین قلوبهم او الله مینا چولی په مین دړونو د مرګرو ستا کې ستا دا مرګري او سو خزرج شپږ شلې کاله جګړې دي او بل څه کړی وي کور په کور باندې دشمنۍ وي اسلام راغی جناب رسول الله راغی مدینه منوره کې آس او خزرج رونه شو او داسې رونه شو چې د یو بل شاته بیا داسې ولاړو چې په یو غذا کې یو ملګری وایي زما د تره زوی دی وایي زخمي دی ما ته وایي چې اوبه راته راکړه وایي ما اوبه مشکیزۍ واخیسته مجاهدین سره چې به پخوا هغه وړې وړې مشکیزۍ وي نو ما هغه ته خوله کې اوبه اچول نو خوا کې بل وویل چې زه ډېر تږی وایي زما هغه تره زوی چې هغه له ورکړه هغه ضرورت به زیات نو وایي زه داسې تلمه چې هغه نه هم سړي ته رسېدمه نو هغه ته ونه رسېدمه چې واپس شم دا ټول شهیدان شو دا تالیف چا پیدا کړ دا الله پیدا کړ د هغې په زړونو کې او په یو بل باندې بیا دومره زیات مهربان رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا لو انفقت ما فی الارض جمیعا که تا خرچ کړی وی پیغمبره هغه ټول دولتونه چې په ځمکه کې دي ټول ما الفت بین قلوبهم تا به د دې صحابو پړونو کې هغه مینه نه وې اچولې ولکن الله الف بینهم لیکن الله تالیف او مینه واچوله دې پړونو کې انه عزیز حکیم یقینا د الله زورور حکمت والا دی یا ایها النبی حسبک الله اے پیغمبره کافی دی تا دپاره الله ومن اتبعک من المؤمنین او هغه چې تابع دي ستا د مؤمنانو نه یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال اے پیغمبره تیز کا مؤمنانو لرا په جهاد باندې دلته د قتال بله معنی نشي کېدی جهاد کې خلک معناګانې بدلوي را بدلوي چې دا هم جهاد دی چې سړی دعوت الله ورکوي بالکل جهاد دی دې ته زه جهاد ویم زه ویم علم زده کول هم جهاد دی حافظ ابن قیم وایي 14 قسمه جهاد دی 14 قسمه علم زده کول جهاد دا تاسو اوس ناست یئ په دې باندې عمل کول جهاد دی 2 دا خلکو ته ښودل جهاد دی 3 په دې لار کې کوم مشکلات راځي برداشت کول دا دي 4 سلور کې تاسو اړم یې که سلور نوع د جهاد څنګه نه جهاد خلاف کوي څنګه جهاد ته نوم د دهشتګرد دی دا تا ته چا را سبق وښوده دا کوم ګروپ نه زده کړه چې جهاد دهشتګردي ده نه جهاد دی دهشتګردي ده امریکا دهشتګرده ده هندو دهشتګرد دی او موږ چې د هغې خلاف خپله دفاع کوو دا جهاد دا موږ خلکو ته ویل چې ګورې دا دی دا دهشتګردۍ چې زوتوي نو دا د جهاد نه تعبیر کوي او د جهاد خلاف د دهشتګردۍ په نوم باندې کوي یا خلکو موږ څه نه منله اوس یې مني نو ځکه وایي وإن جنحوا للسلم دا هم ویلې یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال اے پیغمبرہ گرم کا او تیز کا مومنان لرا په جهاد باندې
ان یکو منکم 20 صابرون کئی پتا سکے شل کسان ثابت قدم یغلبو مئتین غلب بحاصلی پا 200 کسانو کافرو باندی کتا سکے شل مومنان ثابت قدمی او صبرناکی نو پا 200 کافرو باندی با حاصلی نو مقابلہ با شل مسلمانان دا یو وقت کس دا شل مسلمانان با دا 200 کافرو تو میدان نپری مقابلہ با کئی بکو چی شیدان شی او وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ کپتا سکے سل کسان صابر وی نو یغلب الفا من الذین کفروا غلب با حاصلی پا 1000 بانی دا کسان نچ کافران دی کپتا سکے یو سل کسان صابران وی نو اگا با پا 1000 کسانو باندی 1000 کافرو بانی با غلب حاصلی بأنهم قوم لا يفقهون دا پا سبب دری چی دا کافران یو قوم ناپویا دے الان خپپ العلا دا یو وقت خبر ہوا چی یو پا شل باندی یو مومن بر شلو کافرونا میدان نپری دیو شلو سر بیتر دی اس اللہ ثانی راوستا الان خپپ اللہ عنکم اس اللہ تاسبانی اسانی راوستا وعلمان نپیکم ضعفا او پویا واللہ چی پتاسو کی کمزوری دا یو کس شلو مقابلہ نشی کولے نو اس اسانی دادا این یوکو منکم مئتن صابراس مئتن صابرتن کئی پتاسو کے سل کسان ثابت قدم یغلبو مئتین غلب بحاصلی پا 200 کافرانو باندی نو مانا اس یو پا دو بانی اسم دا چی یو مومن با 2 کافرو تو میدان نکی یو مومن با 2 کافرو مقابلہ کئی دا اسم دا اس پرز دا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ او کئی تاسنا زر کسان ثابت قدم یغلب الفین بیزن اللہ غلب بحاصل پا 2000 کافرو بانی پا حکم دا اللہ واللہ مع الصابرین اللہ سرا دا ثابت قدمون دے ما کان لنبی ان یکون له اسرا ما کان لنبینا ندی ممکن دا سوشو چه شل شپیتک دغا دا شپیتک کسان اوجلے شو شپیتک قیدیان چه قیدیان رال دا قیدیان مبارکی خبر ہوتا نبی علیہ السلام مشورہ کی دے قیدیان سر سے چلی حضرت عمر فرمائل کہ جی زما دا رائے دا چې د بنی عدی قبیلی کم کسان نیولی شوی دی اما تا حواله کې چې په خپل لاس سره سرونه پرې کړ دا قبیله بنی عدی دا حضرت عمر زماره قبیلی چې کم کافر نیولی شوی دی په دې شپېتو کې اما تا حواله کې چې زه به بیګا مکم اوري قبیلی ته خپل خپل حواله کې چې دا سرونه دي د خدای دشمنان دي د رسول دشمنان دي د مومنانو دشمنان دي اسلام د بېخکاندۍ لپاره راوتي دي مړه کول غواړي او بکر صدیق تپوس شو تاسو وایي یاره جی زه وایم دا زمونږ وروڼه دي ناپوهه دي او راغلي دي اوس نیولې شوي دي او زه دا وایم چې که دې نه فدیه واخیستی شي مسلمانان با پی مضبوط شی او که دیشی بودی وانی اللہ رحمو کی نو نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق تویلی چسنا مثال دے ابراہیم علیہ السلام حضرت ابوبکر توائی چسنا مثال دا ابوبکر صدیق ستا مثال دے ابراہیم علیہ السلام دے اغوئی فمن تبعنی پا انہو منی ومن عصوانی فإنك غفور رحیم هذا سی وی چی ومن عصوانی چا چې زمانہ پرمانی وکړه نو ته غفور رحیم نو ته ستا طبیعت دسې او حضرت عمر دی چې ستا مثال د موسی علیه السلام دی او د نوح علیه السلام دی چې رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انك ان تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا
ستا مثال د نوح علیه السلام او فیصله د حضرت عمر د ابوبکر صدیق په مسلک وشو د هغه په رایه وشو فدیه واخیستې سار تورو زر عالم نبی علیه السلام دی ابوبکر صدیق دی بعض صحابه ورسره دي جاړي وایي ما ورته چې یا د الله پیغمبره ما خبر کا که د جړا خبرې چې وجاړم او که نه راځي نو چې ځان له په زور جړا راولم څه چل هغه ویلي که چېرې الله تعالی عذاب راوستلی که نه نو عمره ته به زموږ نه بس بچ شي نور هم ټول پکې د هغې په لپیټ کې راغلي ځکه چې د الله فیصله دا د حضرت عمر په رایې باندې راله نو هغې ته اوس اشاره کوي تاسو ورته ګورئ نو ځکه وایي ما کان للنبی ان یکون له اسرا ندی ممکن او مناسب د پیغمبر د پاره چې شي د پاره قیدیان او د هغې پیدې والی حتی یسکن فی الارض حتی چې ښه خون ریزي وکړي په ځمکه کې خون ریزي وکړي په ځمکه کې تریدون عرض الدنیا تاسو اراده کوئ سامان د دنیا پیدې واګیسا والله یرید الاخره او الله اراده د آخرت کوي والله عزیز حکیم الله زور ور حکمت والا دی اوس الله پاک عذاب ولی نه راولي لولا کتاب من الله سبق کنه لیک د الله نه وړاندې شوی لمسکم خامخا رسلی و تاسو ته پیغمبره فیما خستم په غمال کې چې تاسو د پیدې اخیستی دی عذاب عظیم لوی عذاب دیو جن عمر ته ویلي که عذاب راتلی ته به قدرې بچ وي ځکه ستا رای دا و چې نالو پیدیا اوس هغه پیدې له څوک ګوتې نه وړي په پیدیا باندې خو الله زوره نه ورکړه تاسو ولې کړي داسې نو حکم راغی فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا پس خورئ فکلوا خورئ مما داغنا تاسو غنیمت کړي دي حلالا طیبا یعنی جائز او پاک او صاف او سترا واتقوا الله خدای نه ویریږئ ان الله غفور رحیم یقینا الله بخونکی او مهربان دی یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى وایا اے پیغمبره وایا هغه چاته چې دي ستاسو په لاسونو کې د قیدیانو نه هغه قیدیانو ته ووایه چې تاسو د هنن موږ پیدیالو ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا که واقع پی الله ستاسو پړونو کې د خیر یعنې ستاسو پړونو کې د ایمان زیي نو یؤتکم خیرا مما اخذ در به کړی شي تاسو ته ډېر غوره د هغې نه چې تاسو نه واخیستی شو ویغفر لکم بخنه به وکړي الله تاسو ته والله غفور رحیم الله بخونکی او مهربان دی یو ځلې د یمن نه مال راغی او ډیر مال راغی 1,00,000 درهم راغی نبی علیہ السلام ویل وایړوي بریدي مال وایړولې ترې راغی عباس صاحب نیولې شوی په دې جنگ بدر کې حدیث کې راځي یو وړوکی انصاري د لاسه نیولی و او جامې هم شلېدلې وې او رایې ورسره نبي علیه السلام دربار ته داسې ورته وکاته هغه انصاري ته وایي وایي الله دې امداد کړی دا دونه غټ سړی دې څنګه را روان کړی دی کیلی دی اتره یادې ورته چې پیدیا اخیستنو عقیل چې و د علي صاحب مشر دی هغه هم په دې جنګ کې د کافرو سره راغلی و هغه هم لا په دې بل جنګ کې و نو د هغه پیدیا نبی علیہ السلام ویل ده نه والی حالانکې انصارو یو درخواست وکړو چې زمونږ دا خوری چې دی د عباس ده نه مالی دا د هغې خورۍ نه کېږي که نه ځکه چې آشم یو زنانه کړې وه سلما په نوم باندې په مدینه منوره کې دا د هغې بچي دي دا انصاري مدینه ماخیلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو عباس صاحب اتره ورته یادوي وایي زمونږ دا مشوره تاله درکړو زموږ د خورۍ نه پیدیه ماله هغه ویل ده نه به ډبل علم ویل خپله به م ورکوې او د وراره به دې م ورکوې عقیل به م ورکوې هغه ویل ته دا غواړې چې بیا ما قریشو ته لاسونه نیولي هغه ویل ولې ته ما نه خبرې پټې ویل ته چې راتلي
د کفارو سره وتې او زما چاچی ام الرومان تا د لاسه ونیولې او هغه ګوټ ته لاړی او هغه ګوټ کې هغه مال دی ورته وخو چې دا مال مې دلته ښخ کړی دی که زه دې طرف ته لاړم او هلته مړ شومه پاتې شومه نو ستا او ستا د بچو به په دې کار کېږي تا نه ویلي ویل تا ته چا ویلي ویل هغه توره شپه و یو زومه یو زما ښځه وه او ویل ما ته زما رب وویل ویل ته واقعي د الله پیغمبر کلمې وویله بیا دغه وخت کې حضرت عباس مسلمان شو خو فدیه دې واخیسته نو چې کله دا آیات نازل شو نو دا خبر خو پکې رااله چې که په تاسو کې خیري کم کسان مسلمانان شي نو آینده به چې کم مال او دولت راشي نو چا نه چې فدیه واخیستې هغې ډبل به هغې له ورکړی شي نو عباس صاحب راغی چې آیات کې خو راغلي دي نبی علیہ السلام صادرګۍ والا او خور کو چې څونه وړی شي عباس صاحب صادر خور کو روپۍ پکې راچوي ډبلې روپۍ دي که سم ډېر شی را واچولي بیا یې تاو کړې زور زور کوي وایي چې بخاري حدیث دی نبی علیه صلات وسلام ته وایي چې دې ملګرو ته وایي چې راته راواړئ هغه ویل نه نه د اړولو خبرې نشته نو وایي ته خو مې ورارې که نه ته خو یې راته راواړه ویل نه نه زه یې نه دراوړم دونه به وړې چې څونه اوچته وړی شي بیا یې تکان یې کړه بیا یې اوچته کړه زور زور کوي غړکېږي خو یې نه که نه چې بیا را کوي بیا یې نشي اوچته وړی دې ملګرو ته دې ووایه که نه هغه نه نه ملګرو ته نه وایه ته خو مې ورارې که نه 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 زه یې درته وایم دونه وواله چې څونه وړی شي بیا یې ته نورې هم کمې کړې حتی چې یې دوره یې کړې چې په ولي راواړولې بخاري حدیث دی نبي علیه السلام داسې دا عباس روا دی او دا پیټ یې شاته راړولې د روپو او نبي علیه السلام ورته داسې ګوري سترګې ته نه وباسي حتی چې بلې کوڅو کې پناه شو نو بیا بل بیا په نور ملګرو ته توجه وکړه چې ته دې سپینګیري ته وګوره دورې دا پیسې خوږې دي داسې شاته راواړولې او روان دی وایي گئی په دې باندې آگے ته اشاره ده وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ او کدا کفارو قیدیان خیانت کوي تا سره دوکه کوي فقد خان الله من قبل دوی خیانت کړو د الله سره مخکې دینا فامکن منهم پس قابو درکړه فامکن منهم پس قابو کرا وصل الله دی در فامکن منهم قابو درکړه تاسو له دینا والله علیم حکیم الله په حکمت والا ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله یقینا کسانو چې ایمان راوړل او jihad کوي او هجرت کړي او jihad کوي په خپل مالونو په خپل ځانونو باندې په لار د الله کې والذین آووا ونصروا او کسانو چې زی ور کړي د انصاری مدینه یادای ونصروا او تعاون کړي د پیغمبر او د مؤمنانو اولئک بعضهم اولیاء بعض دا کسان بعضی دوستان د بعضو دي والذین آمنوا ولم یهاجروا کسانو چې ایمان راوړل او هجرت نه کړي دا را خبره وا چې فتح مکه نه وشوي نو چې کوم سړي به ایمان راوړو نو هغه د ایمان شرط دا چې دی به هجرت کوي مکه به پرېږدي او مدینې ته به راغونډېږي ما لکم من ولایت من شی نشته ستاسو کوم سړی چې ایمان راوړي مکه کې او هجرت نه کوي نشته ستاسو لپاره من ولایتهم د دوستۍ او تعلق د دنا من شیئن څه حتی یهاجروا حتی چې دوی په هجرت راشي چې په هجرت راله بس ټیک شو بیا او ان استنصروکم فی الدین که دوی طلب د امداد کوي تاسو نه په دین کې مکه کې دیو تاسو ته وایي چې زمونږ تعاون کوي نو په علیکم النصر لازم ونیسئ په ځان باندې امداد د دوی الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق مگر په خلاف دا قوم به مرګرتیا نه کوي چې ستاسو دا قوم په منځ کې کلکه لوزنامئ او ستاسو دغه مسلمانان هغې سره خطر راشي او تا نه امداد غواړي نو ته به خپلې لوزنامې پاس کوې بیا والله بما تعملون بصیر الله پاک تاسو یې کوئ تاسو یې کوئ لیدونکی او عالم دی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض کافران بعضی دوستان د بعضو دي د تمامي دنیا کافر دا یو بل دوستان دي الا تفعلوه کدا کار نه کوئ یعنی کفارو سره بغض نه کوئ
تکون فتنه فی الارض نو شي به دا یو ډېره لویه فتنه په ځمکه کې و فساد کبیر او شي به دا یو ډېره لویه دهشتګردي لوی فساد به دا کوي والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله هغه کسانو چې ایمان راوړی او هجرت یې کړی دی او جهاد کوي په لار د الله کې والذین آووا ونصروا هغه کسانو چې ځای ورکړی دی پیغمبر او دغه ملګرو ته ونصروا امداد یې کړی دی اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان مؤمنان دي په رښتیا لهم مغفرة ورزق کریم دوی دپاره بخشش دی د ګناهونو ورزق کریم دوی دپاره بهترین روزي د جنت والذین آمنوا من بعد کسان چې ایمان راوړي رسول دینه وهاجروا او هجرت کوي وجاهدوا باموالهم او جهاد کوي په خپل مالونو باندې اولئک منکم دا کسان تاسو سره ټل دي دا هم تاسو سره حساب خلق دی واولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب الله خاوندان د خپل ولی چې کوم دي بعضې د بعضو اولادي بعضې په د بعضو اولا بعضهم اولا ببعض بعضې اولادي په تعلق ساتلو سره د بعضو سره په کتاب الله دا مخکې دا مسله وه چې کم حلف په یو سړي کړی و نو د هغه حلف به بیا تا پاس کوو هغې کې به یو بل نه وراثت هم سړی وړی حتی چې مهاجر به د انصاري نه انصاري د مهاجر نه به وړه بیا دا مسله وروستو بدله شوله کله چې د میراث مسله راغله او د حلف مسله په ځای پاتې شوه چې هغه چې خپل ستا دوست نو هغې سره امداد کولی شي ان الله بكل شيء علیم یقینا الله په هر څه باندې پوهه دی نو مینځ کې لږ یو څو منټه چوټي وکړئ نو بیا راځئ